علما ذکر کوي اسلام کې د سحر او جادو دا من دي، د دې زده کړم حرام، د دې کولم حرام، او ساحر او جادوګر څخه تللم حرام دي. پوهیږئ؟ خو نن زمونږ خلقو کې عام رجحان دا دی، عام رجحان دا دی چې بس کوي دا جادو سحر چې کم نه هغه په دې معاشره کې عام روټین ګرځېدلی دی، یو عام روټین دی. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی بخاری شریف کی پجلد اول کی حدیث تے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان هغه دی چې د د ژبې او د د لاس د شر نه بل مسلمان محفوظ ای. نو چې ته په دقې جادو په دقې سحر سره مسلمان ته تکلیف رسې نو د الله د پیغمبر د فرمان مطابق ته کامل مسلمان نه. او چې کوم سړی جادو او سحر زده کړو دپاره کوشش وکړو، بعضې علما وایي دقې انسان د دې سحر او د جادو د زده کړې په اراده باندې دا سړی د ایمان نه وځي. ډېر په دې سحر او په جادو کې داسې قسم کلمات، داسې قسم منترونه، داسې قسم الفاظ چې هغه بالکل کلمات کفریه. زمونږ دا خلق څه کوي؟ زمونږ دا خلق ډېر داسې خلق عاملان، ډېر عاملان چې کوم نه هغه لګیا دي دقه شی کوي. اسلام کې دقه سخت ناروا دي، دقه سخت ناروا دي. او بیا په کومو طریقو سره چې هغه عملیات کوي نو هغه ګورم ډېر خطرناک دي. الله دې زمونږ ستاسو د ټولو حفاظت وکړي. جادو حق دی، اثر حق دی، ځکه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې په انبیاو باندې شوی دی. خو د دقې جادو علاج ګوره په قرآن مجید کې موجود دی. نبی علیه السلام فرمایي چې په تاسو کې مې دوه د شفا څیزونه پرېښودي دي، القرآن والعسل. قرآن دی چې ستاسو د روحاني امراضو علاج دی پکې، او ګبین دی چې ستاسو د جسمانی بیمارو علاج دی پکې. پوهیږئ تاسو؟ نو د الله پیغمبر مونږه تاسو ته په خپلو فرامینو کې په خپلو تعلیماتو کې د جادو دپاره چې کم توړ په قرآن کې هغه ښودلی دی چې مونږه تاسو په هغې باندې عمل وکړو. صحیح شوه؟ ځکه نن دنیا خلق چې کم نه هغه داسې قسم خلقو څخه لړ شي چې د خلقو عزتونه لوټ کوي، د خلقو مالونه لوټ کوي، د خلقو کورونه روانوي. دغه قسم خلقو نه لغونته کې ځان رارستو کول پکار دي. خبره دین تراله. اوس جادو څه ته وایي؟ جادو دې ته ویلی شي چې د انسان د نظر، د انسان په نظر کې یو کار داسې ښکاره کول چې هغه حقیقت کې هغسې ني. لکه مثال به درله درکم، اکثر سی په دې میله کې دا مداریان چې که نه میله کې مداریان، نو دقه کله چې کم نه هغه نظربندي کوي په یو شکل کې، کله په بل شکل کې، کله په یو صورت کې، کله په بل صورت کې. ګورې عام طور سره په دې پسې رستو خلاف عادت دا کار نه شوی، صرف او صرف هغه زمونږ ستاسو د عقل او د سوچ هغه کیفیت داسې ګرځولی. خبره دین تراله.